له تېرو درسونو او له تېرو ویډیوګانو زموږ په یاد دي چې د یو مثلث د داخلي زاویو د اندازو مجموعه 180 درجې کې ده. یعنې که دا یو مثلث وي، دا یې د A زاویه، دا یې د B زاویه او دا یې هم د C زاویه. د داخلي زاویو د اندازو مجموعه 180 درجې کې ده. یعنې A جمع B جمع C مساوي کېدل 180 درجو سره. خو له دې ویډیو نه زموږ اصلي موخه دا ده چې موږ په دې پوه شو چې موږ د یو سوزولي د داخلي زاویو د اندازو مجموعه څه رقم پیدا کولی شو. مثلا دلته که زه یو مظله ولرم چې 4 زوله ولري، دا یو زول، دا بل زول، دا مثلا بل زول، دا هم بل زول، دا یو مظله ده چې 4 زوله لري. زه غواړم د دې د داخلي زاویو د اندازو په مجموعه پوه شم. تر ټول د مخه زه باید په دې پوه شم چې زه دا مظله په څو مثلثونو بیلولی شم یا په څو مثلثونو یې ویشلی شم. ځکه دا راس له دې راس سره داسې وصل کم، دلته 2 مثلثه منځته راځي چې په یو بل پراته نه دي، او که زاویې ونومومه، دا A، دا B، دا هم C، دا د دې مثلث زاویې شوې. او که دا د بل مثلث زاویې ونوموم، دا مثلا X، دا Y او دا هم Z. اوس که زه غواړم د دې 4 زولي داخلي زاویو مجموعه پیدا کړم، د دې دواړو مثلثونو د داخلي زاویو مجموعې سره باید جمع کړم. یعنې په دې معنی چې لومړی که د دې مثلث زاویې سره جمع کړم، A جمع B جمع C، دا مساوي کېږي له 180 درجو سره. او که بیا دا د بل مثلث داخلي زاویې سره جمع کړم، یعنې X جمع Y جمع Z، دا هم مساوي کېږي له 180 درجو سره. نو دا زموږ کار لږ ساده کوي. دلته که وګورو، دا C او Z خو د دې خپلې 4 زولي زاویې دي، یعنې C جمع Z. اوس دا زاویه د دې 4 زولي زاویه ده. یعنې که موږ د 4 زولي زاویه په نظر کې نیسو، دا دواړه زاویې باید سره جمع کړو، جمع A جمع X. او همداسې دا که موږ د دې 4 زولي زاویه په نظر کې نیسو، باید دا دواړه زاویې سره جمع کړو، یعنې جمع B جمع Y. اوس دلته موږ A جمع B جمع C پیدا کړل چې څو وه؟ 180 درجې. پیدا مو نه کړل، موږ پوهېدو چې دا یو مثلث ده. دا باید جمع کړو. له څه سره باید جمع کړو؟ دلته مو X، Y او Z هم پرې پوهېدو چې دا څونه ده؟ 180 درجې. نو دا مساوي کېږي له څو سره؟ دا مساوي کېږي له 380 درجو سره. د یو 4 زولي د داخلي زاویو د اندازو مجموعه څو کېږي؟ 380 درجې. په همدې توګه مثلا که موږ یو 5 زولي ولرو، دلته که زه یو 5 زولي رسم کړم، دا یو زول، دا بل زول، دا یې 3 زوله، دا هم 4 او دا هم 5. زه غواړم د دې 5 زولي د داخلي زاویو د اندازو په مجموعه پوه شم. نو لومړی باید زه په دې پوه شم چې دا په څو مثلثونو بیلولی شم. دلته که زه لومړی دا راس له دې راس سره داسې وصل کم، یو مثلث جوړی. دا راس که له دې مثلث سره وصل کم، بل مثلث جوړی، دا بل راس نه وصلیږي. که وصل سي نو بیا داسې مثلثونه منځته راځي چې حتما په یو بل پراته وي. دا 1 2 3. یو څه تل په یاد ولرئ چې په یو سوزولي کې موږ له 4 زولو نه 2 مثلثونه جوړولی شو. مثلا دلته دا یو زول، دا یې بل زول، دا یې هم 3 زوله او دا یې هم 4 زول. دا 4 زوله سو. موږ له دې 4 زولو 2 مثلثونه جوړوی سو. بیا هر هغه زول چې پاتې کېږي، موږ د هر یو زول لپاره یو مثلث جوړوی سو. مثلا دلته یو زول پاتې سو، یو بل مثلث جوړیږي. 2 مثلثه دا سو، یو بل مثلث دا سو، یعنې 3 مثلثه جوړیږي. دا که حساب کم 1 2 3. نو دا 3 مثلثه سو. که موږ وغواړو د داخلي زاویو د اندازو مجموعه پیدا کړو، 3 سره باید څو ضرب کړو؟ 3 سره باید 180 ضرب کړو. 3 ضرب دی 180 چې دا مساوي کېږي له 3 ضرب 0 کېږي 0، 3 ضرب 8 کېږي 40، 3 ضرب 1 کېږي 3، 3 او 2 کېږي 5، 540 درجې. یعنې چې د یو 5 زولي د داخلي زاویو مجموعه څومره کېږي؟ 540 درجې. یا په همدې توګه مثلا که موږ یو 6 زولي ولرو، ځکه دلته یو 6 زولي رسمه کړم، دا یو زول، دا 2 زول، دا 3 زول، دا 4 زول، دا 5 زول،
دا هم شپږم ځل. زه غواړم د د داخلي زاویو د اندازو په مجموعه پوه سم. نو د لپاره زه باید لومړی په دې پوه شم چې دلته څو مثلثونه جوړیږي. لومړی که دا دوه راسته سره داسې وصل کم یو مثلث جوړیږي. له دې دوه ځلو نه یو مثلث منځته راغی، له دې دوه ځلو نه یو مثلث منځته راغی. او که بیا دا راسې له دې راس سره داسې وصل کم، دلته بل مثلث منځته راځي، له دې دوه ځلو نه بل مثلث منځته راځي. دا څلور ځله سو دوه مثلثه منځته راغلل، دوه ځله نور پاتې. د هر ځل لپاره یو بل مثلث جوړیږي، یعنې دوه مثلثه نور جوړیږي. دا راسې که له دې راس سره وصل کم، دوه مثلثه نور منځته راځي. دا هم دوه نور مثلثه. په ټوله کې څو مثلثونه منځته راغلل؟ څلور. یو، دوه، درې، څلور. که تاسو غواړئ چې د داخلي زاویو د اندازو مجموعه پیدا کړئ، نو څلور یو سلو اتیاو سره ضرب کوئ. چې زه به دا تاسو ته پرېږدم ضرب یې کوئ، بیا حتما د شپږزلي د داخلي زاویو په مجموعې پوهېږئ. خو زما موخه دلته دا ده چې زه تاسو ته په عمومي ډول یا په ټوله کې یو عمومي فرمول وښایم او جوړ کم چې تاسې که یو سوزولي ولرئ چې ډېر زلونه ولري، د هغه د مثلثونو شمیر او د داخلي زاویو د اندازو مجموعې سره رقم پیدا کولی شئ. دلته فرض وکوئ که موږ اس د زلو شمیر په نظر کې ونیسو، د زلو شمیر په نظر کې ونیسو. دلته زه اوس یو سوزولي رسموم. دا که یو زل سي، دا یو ځل، دا بل ځل، دا هم دریم ځل او دا هم څلورم ځل. دا فکر وکړئ یو سوزولي ده. لومړی دا نور ځلونه په نظر کې ونیسئ. دا خو یو سوزولي سو، څلور ځله لري. له دې څلور ځلو یې موږ دوه مثلثونه جوړوی سو. مثلا دا یو مثلث، دا دوه راسه که سره وصل کم او دا دوه راسه که سره وصل کم، دا بل مثلث. اوس زه غواړم دنه ډېره په زړه پورې سوزولي جوړه کم. داسې یو سوزولي مثلا هر یو څه د تاسې خوښ وي که نه، هر سوزله څه ورکولی شئ. زه فقط غواړم چې تاسو د یو فرمول منځته راولم. دا یو سوزولي سوه. څو ځله به ولري؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس. دا لس ځله لري. دوه مثلثونه جوړ شوي له څلور ځلو نه. شپږ نور مثلثونه جوړېږي، په ټوله کې اته مثلثونه جوړېږي. هغه څنګه؟ هغه داسې سي که دا هر راس موږ له دې راس سره وصل کو، له هر راس له دې راس سره وصل کو. دا ډېر که مثلثو ته نه پاتې کېدل نو ما وبخئ، ځکه زه دا دلته په لاس رسمومه، ډېر داسې ښه نه راځي. خو تاسو سره چې هغه ورق او خطکش حتما د یاداشت نیولو لپاره ده، په هغې که رسم کوئ حتما ښه راځي. دا راس مې دلته له هر دې راس سره وصل که. اوس که حساب کو، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته مثلثونه منځته راغلل. دلته څو مثلثونه منځته راغلل؟ اته مثلثونه. زه غواړم تاسو ته دلته یو څه د یاداشت په توګه ونیسم چې څلور ځله دوه مثلثه منځته راوړي. نور یې نه لیکم ځکه وخت ډېر نیسي. اوس دلته ما اس د ځلو د شمیر په ډول منلی او دا لږ لاندې راولم. اوس دلته که دا د مثلثونو د شمیر په توګه ومنم، د مثلثونو شمیر. دلته اوس د مثلثونو شمیر مساوي کیږي له. دلته موږ که چېرته څلور ځله له ده نه منفي کړو، دوه مثلثه منځته راځي. سمه ده، دوه جمع له ده نه خو مو څلور منفي کړی و. اس منفي څلور چې بیا دا مساوي کېږي له اس منفي دوهونه. یعنې که تاسو وغواړئ د یو سوزولي د ځلو شمیر معلوم کړئ، اس منفي دوه کېږي. اوس که چېرته مثلا تاسو ته څوک ووایي چې داسې یو سوزولي ده چې یو سلو دوه ځله لري، یعنې اس مساوي ده له یو سلو دوهونه، او تاسې د مثلثونو شمیر معلوم کړئ، دا مساوي کېږي له سلو نه چې دوه لاړ شي، یو سلو دوه نه چې دوه لاړ شي پاتې کېږي سل. او که چېرته موږ وغواړو د داخلي زاویو د اندازو مجموعه پیدا کړو، باید دا بیا ضرب دی یو سلو اتیا کړو چې دا بیا مساوي کېږي اتلس. دلته درې صفره دي، دا هم اتلس زره. نو هیله من په دې یم چې له دې ویډیو نه تاسې یو څه اخیستی وي.